د منظور څه ورک کس نه دی، د پی ټی ایم څه ورک کسان نه دي. په هغه ټیم باندې اسفندیار ولی یو سوال پورته کړی دی، شکنځل، بدتمیزي کول، بد اخلاقی کول، پرسنل اٹیکس کول، دا کس کم از کم د پی ټی ایم نشي کېدلی. تر ماښانه پورې مذهبي شدت پسند و، ماخوستن چې دی د جلسې بعد هغه انقلابي جوړ سوی وي. دغه مذهبي شدت پسنده په سټیج باندې ناست دي، دا کامپرستان هم ورسره ناست دي. د پی ټی ایم اوله جلسه چې ده په قلعه سیف الله کې وسوله، چې کوم ځای خرابي را روانه ده، که هغه د کامپرسته ګوندونو په سایډ ده، که هغه د پی ټی ایم په سایډ ده، په کار دی سره کښیني هغه سارټ آوټ سي. سلامونه، ظاهر کاکړ یم. نن در سره مصلحتاً یو څو خبرې کول غواړم، بلکې ستاسو نظر هم غواړم په دې حواله باندې. کوم چې پښتانه انټلیکچوالز دي، رایټرز دي، پوهان دي یا سیاسي کارکنان دي، داغو نظر هم غواړم په دې حواله. په ظاهره په سوشل میډیا باندې پښتانه یو بل سره په جنگ دي، که بحث و مباحثه ولای، که ډسکشن ولای، که اختلافي نظر ولای، ته یقین وکړه چې دا به یو خوشخبري وه د پښتنو دپاره. لیکن پښتانه یو بل شکنځي، یو بل خو شکنځلي وای، یو د بل د کبرو مړي شکنځي. تر پرونده پوری چې کوم هیروګانو هغه هم چې دی نن زیرو دی. وجه چې شته یو ځای خو خرابي را روانه ده، یو ځای خو خرابي سته. داسې نه ده چې مطلب ماښام څوک خبره وکړي، سهار چې دی په هغه باندې ټرند شروع سي، یا داسې نه دی چې څوک نن اختلافي نظر وساتي په هغه باندې بیا جنگ جوړ شي. خبره له شروع را روانه ده، یعنی تر څو چې زه په خبر یم یا زما پوهنه ده، پی ټی ایم په جوړېدو کې دا کامپرسته ګوندونه یا سیاسي کارکنان دا یایي چې بھئی دا تحریک چې دی موږ جوړ کړی دی، دا محسود تحفظ مومنټ و، دا موږ پښتون تحفظ مومنټ چې دی هغه ځینې جوړ کړي. او دا خبره تر ډېره حده پورې صحیح هم ده. یعنی زه نن د چا سایډ وهم نه، مصلحتاً دا خبره در سره کومه، ولې چې ما خپله لیدل له اولې ورځې بیا تر اولې جلسې پورې د پی ټی ایم غه چې د پریس کلب مخې ته دغه سیاسي کارکنان، که هغه د عوامي نشنل پارټي دي، که هغه اوس موجوده د ان ډي ایم حصه دي، یا که د پښتونخوا ملي عوامي پارټي حصه دي، دغه سیاسي کارکنان کامپرستان چې دی د پی ټی ایم په جوړېدو کې چې دی پیش ول. زما خپله ډېر ذاتي نږدې ملګري د هغو کسانو دی کم چا چې پی ټی ایم ترتیب کوي یا جوړ کلی. نو نن که سوال دا وسی له دې سیاسي کارکنانو، زه د پی ټی ایم څخه هټ کې د دې سیاسي کارکنانو زه چې آیا تاسو چې پی ټی ایم جوړولی، تاسو سوچ و فکر نه وی کړی چې بھئی دا تحریک په کومو نظریاتي بیسیس باندې موږ جوړو، یا کم ټارګټس دي از موږ، او دا تحریک چې دی دا به تک څنګه کوي. یو سوال. او دویم سوال دا دی چې بھئی په شروعاتو کې هم دا ستونزه را روانه وه. یعنی نن که هر کامپرسته، زه نوم نه اخلم چې مطلب خصوصا د عوامي نشنل پارټي والا، هر کامپرسته که دا سوال لري چې بھئی په پی ټی ایم کې دننه سابقه طالبان چې دی هغه دننه سوي دي، اوس په پی ټی ایم کې چې کوم انټلیکچوالز دي، کم شعوري طبقه ده، کم واقعي سیاسي کارکنان دي، هغه شاته سوي دي. دا طالباني ذهنیت، سوچ او فکر کسان چې دي هغه را مخته سوي دي، هغه ځان ته پی ټی ایم یایي. نو دا مسله د اوسه څه نه ده، دا مسله د شروعاتو څه ده. یعنی تر څو چې زما په یاد دي د پی ټی ایم اوله جلسه چې ده په قلعه سیف الله کې وسوله، زه په اسلام آباد کې ولمه. ما چې کله د سټیج تصویران ولیدل، یعنی تاسې ګرد ګوګل کولی سئ، فیسبوک سرچ بار ته تللی سئ، هغه تصویران، هغه جلسه کتلی سئ. ما چې کله تصویران ولیدل د پی ټی ایم د اولې جلسې هغه کوم چې باقاعده په قلعه سیف الله کې وله، او منظور پښتون چې دی په هغې کې شرکت کولی، نو ما زموږ د قلعه سیف الله یو کس دی هغه ته ما کال وکړی، چونکې ما اجازت نه دی ځینې اخیستی، ځکه د هغه نوم چې دی نسم اخیستلی. که دی چیرې دا ویډیو وګوري او دی دا قبول کړي، زه هغه بیا چې دی په کومنټس کې منشن کولی هم سم، تاسو له هغه حال هم کولی سئ. په اوله جلسه باندې ما هغه ته کال وکړی، چونکې هغه په منتظمینو کې ولی د جلسې. ما ورته ویلې پی ټی ایم خو موږ جوړ کلی، یا موږ چې کوم جنوبي پښتونخوا له درولږي، موږ خو دا پی ټی ایم نه دی جوړ کړی، کم سی په سټیج باندې
تصویران ښکاره کړي. ډول څنګه زموږ د سیمې خاص کر د جنوبي پښتونخوا یو سیاسي جماعت دی، بظاهره سیاسي جماعت دی، د جمعیت څخه جلا سوی دی. ستاسو به سر خلاص زه د چا خبره کوم، یعنی د هغه له لیډرشپ زواخې تر عام سیاسي کارکونه پورې هغه پټاوېدلو ته چې دی تیار دی. هغه مطلب ریاست مدینه یا شرعي نظام یا بل څه د هغه ډېر بالا چې دی نظر لري، سو کالډ د هغه پټاوېدونکي جماعت یو لیډر چې دی د پی ټي ایم په سټیج په اول لاین کې ناست وي. نو ما هغه ملګري ته په کال باندې ویلې مال پی ټي ایم خو موږ د دې کسانو خلاف جوړ کړی وي. دا کم په صف اول کې چې کم کس ناست دی د پټاوېدو والا یا د ریاست دپاره د استعمالېدو والا یا په پښتون بیلټ کې اورال چې کم جنگ شروع دی د جهاد په مد کې، د شدت پسندۍ په مد کې، موږ خو د دې خلاف چې دی پی ټي ایم جوړ کړی وي او تاسو له چې در ورسېدی تاسو هغه جهادیان هغه چې ځان زله پټاوي تاسو په اول لاین کې کښېنول. نو د پی ټي ایم فایده څه وسوه؟ د هغه ملګري دا موقف وی ماشان یا پارون چې دی موږ په دې حواله میټینګ باقاعده وکړي. ده راته ویل چې زما هم دا نظر وی چې بی دا جهادیان دا شدت پسنده به بالکل جلسې له نه راغواړو، چونکې دا یو ځوان کل شروع کرده تحریک دی، شعوري بیس دی، پښتنو ته به شعور ورکوي. نو په دې وجه دا کسان چې دی راغوښتل او په سټیج دوی ته ځای ورکول دا به د دې تحریک سره چې دی هغه خیانت وي. خو وایي په هغه میټینګ کې چې دی زیاتو خلکو د دې نظر سره اختلاف وکړي. په دې وجه وایي موږ دا خلک دعوت کړل، موږ دا خلک راوغوښتل. دغه رنګه د پی ټي ایم چې کوم په کوټه کې جلسه وسوله، بیا دغه مذهبي شدت پسنده په سټیج باندې ناستی، دا کامپرستان هم ورسره ناستی. ګوره کامپرسته یا سیاسي کارکون د په دې باندې ناراضه کېږي نه چې چونکې زه له دوی زه سوال کوم دا شی وی په سټیج باندې یو جهادي بم ناستو، یو کامپرسته بم ناستو، تر ماښانه پورې مذهبي شدت پسنده و، ماخوستن چې دی د جلسې بعد هغه انقلابي جوړ سوی وی. کم کس هم چې د جذباتو په بنیاد باندې، کم کس هم چې د یو تقریر دوو تکتلو په بنیاد باندې انقلابي جوړیږي، نو هغه انقلابي نه دی. ولی چې انقلابي کس اول دغه بنیادی شی دا دی چې هغه به شعور یافته وي، هغه به خبر وي چې زه د دې انقلاب یا د دې تحریک حصه یم، دا تحریک کم طرف ته روان دی او په کم نظریاتي بیس باندې روان دی. لیکن دا شانو ته د کامپرست سیاسي کارکنانو چې دی نظر نه وړلی یا په دې باندې خبره نه کوله. په ډېر شروعاتو کې کله چې پی ټي ایم ولی، یعنی دا د پښتانه بیلټ انټلیکچوالز رائټرز سیاسي کارکنان باقاعده طور پر د پی ټي ایم حصه ول، د دوی د کور کمیټي د میټینګز حصه ول. په هغه ټایم کې چې دی په خیبر نیوز باندې د اسفندیار ولی انټرویو ده، هغه یو سوال پورته کړی دی. اگین زه بار بار دا خبره کوم کم از کم د نن په ویډیو کې چې زه د چا ساید وهم نه، ستاسو مخې ته دا حقایق ږدمه. په هغه ټیم کې د اسفندیار ولی خان په خیبر نیوز باندې انټرویو ده او ما هغه سکرین شاټس چې دي ځان سره ایښي دي، زه ګورم که ما سره په لیپټاپ کې ول زه هغه بیا تاسو سره په سکرین باندې شیر کوم. هم په هغه ټیم باندې اسفندیار ولی یو سوال پورته کړی دی، وایي زما په پولینګ سټیشن باندې، زما په حلقه کې په 400 کې وایي زما لور زما د پولینګ ایجنټ ده، زما په کور باندې زما خلاف داندلی کېږي. په وزیرستان کې چې دی د یو انقلابي، یعنی داغه اشاره د محسن داوړ او د علي وزیر طرف ته و چې بھائی په وزیرستان غوندې علاقه کې کم ځای چې څوک آواز نشي پورته کولی، کم ځای چې څوک آزادانه یو میټینګ نشي کولی، هلته د قومي اسمبلی سیټ بغیر داندلی چې یو کارکون ګټي. یعنی هغه زموږ په ذهنونو کې دا سوال راواچولی او واقعي هم دا ډیر بنیادی سوال ولی. لیکن په هغه ټیم دغه عوامي نېشنل پارټۍ دا سوال چې دی د اهمیت وړ نه وګڼلی. ما دا سکرین شاټس ځان سره کلونه مخکې ایښي دي چې وایي دا سوال خو دی، اوس که د چا خوا بده سي کې نه سي بده، چې وایي په وزیرستان کې علي وزیر سیټ ګټي، په کوم بنیادونو د چا په سپورټ یې ګټي، که داندلي کږي یا
په 400 کې د اسفندیار ولی پر کور باندې د هغه لور پولینګ ایجنټ د دھاندلی کږي لیکن په وزیرستان کې نه کږي. او دا سوال صرف زه نه کوم د عوامي نشنل پارټي یا د پی ټی ایم په حواله، دا سوال د اتر الیکشن په باره کې هم زما دی چې بھائی که د پی ټی آی خلاف دھاندلی سوي ده په اسلام آباد کې، په پنډۍ کې، په ګر پنجاب کې، دغه دهندلی په سوات کې، په کرک کې، په پېښور کې، په وزیرستان کې ولې د پی ټی آی خلاف شدید دهندلی نه ده سوي؟ او دا ډیر بنیادی سوال دی چې بھائی ریاست یا اسټیبلیشمنٹ تا اقتدار ته نه پرېږدي، ایون ته په پنډۍ کې، په لاهور کې، په اسلام آباد کې جلسه هم نسې کولای، لیکن ته په پېښور کې جلسه کولای سې. ستا حکومت نه دی، نگران سیټ اپ دی، داغه باوجود چې دوی ته غټي غټي جلسې کوي. برحال بیس بل طرف ته ځي یا خبره بل طرف ته ځي، هغه د پی ټی ایم طرف ته راځم. نو دارنګه سوالونه هغه ټایم هم موجوده ول. اوس که د پی ټی ایم څه مثال سوال کېږي، زه د پی ټی ایم طرف ته راځم. د پی ټی ایم څه که اوس یو څوک سوال کوي چې بھائی مشتاق غني دا سینیټر مشتاق لتا سره ستا په سټیج ناستی امن غواړي، د بنیادی انسانی حقوقو خبره کوي. دغه سینیټر مشتاق دغه سینیټر مشتاق چې دی طالبانو ته یا انټرنیشنل پراکسیز ته چې دی باقاعده د مبارکباد خط لږي. اوس نو د پی ټی ایم د قیادت سره یا د پی ټی ایم د کارکنانو سره دا ډیر بنیادی سوال دی. اوس د پی ټی ایم کارکون دی په دې چاته شکنځل نه کوي چې بھائی ولې تا دا سوال وکړی. دا د پی ټی ایم د بدنامۍ سبب جوړیږي. اوس د پی ټی ایم یا د پی ټی ایم کارکون د مشتاق غني ته وایي، سینیټر مشتاق ته، چې بھائی ته چې دا خط لږې هم هغه خلکو ته او لما سره په سټیج ناستې د هغو خلکو خلاف امن و امان هم غواړې، نو دا کم از کم منافقت دی. ته به دا منافقت یلکې یا به د ما سره کښېنې یا به دغو خلکو چې دی سایډ وی دواړه نه چلېږي. یا اوس په دا هکله پی ټی ایم یا کم از کم د پی ټی ایم قیادت چې دی هغه خاموشه دی. دغه رنګه د خیبر جرګې څخه مخکې ما څو بنیادي سوالونه ایښي دي د جرګې په حواله، حالانکې ما دا ویلي دي چې بھائی زه د خیبر جرګې یا زه د پی ټی ایم په حق کې هم زه خپله ځم په هغه جرګه کې شرکت کوم، لیکن دا ډېر بنیادي سوالونه دي ما ته ښکنځاوي وسولې. زما په پیج باندې هغه پوسټ نن هم پروت دی. دا سو کال سیاسی کارکنانو، انقلابیانو، د سیاسی جماعتونو، د پی ټی ایم نه د سیاسی جماعتونو کسانو ماته شکنځاوي کړي دي چې بھائی دا ته کوم سوال پورته کوي. یا دغه رنګه که د پی ټی ایم زه څوک سوال کوي چې بھائی عالمزیب محسود چې تر پارونده پوری د پی ټی آی باقاعده پریکټیکلی سیاسی کارکون اوسېدلی دی، هغه نن په میډیا ټاک باندې په انټرویو کې وایي چې بھائی زما دا رایه ده د پی ټی ایم جرګې ته، د خیبر جرګې ته پکارو چې کم اسلحه اٹھانے والے خلق دي، کم اسلحه شدت پسند دي، پکار دی هغه باقاعده دعوت سوي ولای. او دی دا خبرم کوي چې بھائی کچيري دغه اسلحه بردار خلق د خیبر په جرګه کې ولای نو نن به دا مسلې مسائل نه وایا. اوس د پی ټی ایم څخه دا سوال نسی کولای، اوس د عالمزیب محسود باندې څوک دا تنقید نشي کولای. ولې انقلابیان چې دي هغه زه لپټاوږي، هغو ته دا بنیادي شعور نه دی ورکول سوی. یا کم از کم پی ټی ایم چې جوړ سوی، د پی ټی ایم چې کم مقصد ولی، بنیادی مقصد زما په نظر چې ترڅو زما په تحریک باندې سر خلاص دی یا په پی ټی ایم باندې سر خلاص ویا، هغه داو چې پښتنو ځوانانو به تربیت کولی. ټیک دی د ستونزو خبره په ظاهره کېدله، نقیب مسعود وغیرہ وغیرہ داغو خبره هم کېدله، لیکن بنیادی طور پر د پښتنو ځوانانو چې دی هغه سیاسی یا شعوري تربیت کولو، داغو په ذهنونو کې دا سوال وراچولو چې بھائی ستا د علاقې منرلز چې څوک کاږي، ستا د علاقې ځوان چې کم د سیاست څخه لري کوي، ستا د علاقې ځوان چې کم نن خودکش ته تیار دی، ستا د علاقې ځوان چې نن کنفیوز دی چې بھائی هغه لوی افغانستان غواړي، هغه پښتونستان جوړول غواړي، هغه د پاکستان سره تلل غواړي، هغه پارلماني نظام خوښوي، هغه غیر پارلماني تحریکونه خوښوي وغیرہ وغیرہ. په دې باندې بحث و مباحثه کولو، په دې باندې بنیادی هغه تربیتی کنونشنز چې دی هغه کولو.
لیکن پی ټی ایم بدقسمتۍ سره د دې څخه هټ کې روانو او دغه سیاسي کارکنان چې دی هغه خاموش ول. نو نن هم چې کوم دا بحث و مباحثه روانه ده ویډیو مې غټیږي یا په دې حواله باندې بحث و مباحثه کول دي د پی ټی ایم ځوانان د پی ټی ایم کارکنان دي د شکنځلو څخه لاس واخیه او زما نن هم یقین دی دا د پی ټی ایم په شکل کې چې څوک کله باچا خان شکنځي کله خان شهید شکنځي کله بل شکنځي اختلافي نظر بل شی دی شکنځل بدتمیزي کول بد اخلاقی کول پرسنل اٹیکس کول دا کس کم از کم د پی ټی ایم نشي کېدلی او د پی ټی ایم په صفونو کې کدارنګه کسان ستا پی ټی ایم کسان مین کسان که په دې حواله خاموش دي نو دا به ډېر زیاتی کوي نه صرف د قوم سره بلکې له دې تحریک سره پکار دی هغه پوینټ آوټ سي د هغو په خلاف باندې خبره وشي. زه دا نه وایم چې ته د عوامي نیشنل پارټۍ سره اختلاف مژده ته د ایمل ولی سره اختلاف مژده یعنی که هغه بیا خوشحال کاکړ وي که هغه ایمل ولی خان وي که هغه محسن داوړ وي یا که دا بل د طالبانو د کابینې وزیر وي مطلب کم از کم دونی فرق پکې ساتل پکار دي. اگین زه دا خبره کوم زه دا نه وایم چې به ته د هغو سره اختلاف مژده ته د ایمل ولی ته د خوشحال کاکړ ته د محسن داوړ یا د دې بل قبایلي سره هزار اختلاف وساته لیکن په یو باونډري کې د سیاسي کارکن لهجه استعمال کا بیا اختلاف وساته ورنه دارنګه تقسیمېدو سره ورنه دارنګه په شکنځلو باندې هیڅ هم نه جوړیږي او دا کم کامپرست سیاسي کارکنان سي دي هغه چې کم نن سوال پورته کوي چې بھائی پی ټی ایم خدای مکه طالبانو په شکل کې نن سبا مخ ته را روان دي یا سابقه طالبان چې دي هغه د پی ټی ایم په صفو کې ولاړ دي نو دا بنیادی سوال له تاسو زم دی که پی ټی ایم صفونو ته دا شدت پسنده د ننه سوي دي نو زه دا تاسو هم الزام چې دی تاسو ته هم درکوم ولې چې د پی ټی ایم په جوړېدو کې ستاسو لاس دی تر دې حده مطلب د منظور خیر هغه به بیس چې دی بیا بلې خواته لاړ سي بیا به د پی ټی ایم کارکنان چې دی هغه خوا به د کي چې به تا بیا سایډ ونیولی نو زه د هیچ چا سایډ هم نه نیسمه. بهرحال دا سوالونه دي چې به د کلا سیف الله اولې جلسې سه په سټیج اول شدت پسند اول جهادي کښېنولو زه ونیسي بیا تر ماخوستنه پوري یا دا زما اوس تر ویډیو ریکارډ کولو پوري دا مسله ده یا دا مسله وله په دې باندې پکار دی په شروعاتو کې خبره سوي وله اوس ما دا رایه ده چې به اوس هم هغه زموږ شتی په پښتو کې وایي د بوري غرونه ښکاره دي اوس هم دا کېدلی سي چې د منظور څه ورک کس نه دی د پی ټی ایم څه ورک کسان نه دي او جذباتي کېږي د دواړه سایډونه نه اوس هم 15 کسان د یو طرف څه 15 کسان د بل طرف څه کښېنستلی سي ټیبل ټاک کولی سي چې کوم ځای خرابي را روانه ده که هغه د کامپرسته ګوندونو په سایډ ده که هغه د پی ټی ایم په سایډ ده پکار دی سره کښیني هغه سارټ آوټ سي پکار دی یو بل سمجاو سي له یو بل سره سیاسي بحث او مباحثه وسي نن هم ټیبل ټاک کول دی نن هم لږ چې دی هغه لهجه سیاسي استعمالول پکار ده. نو بهرحال په دې حواله ستاسو نظر هم غواړم تر بل ویډیو پورې الله حافظ.